حققنا والعلم بها متحققنا حقائق الاشیاء ثابتة تعبیر مکڑو الامور الموجودة في اعتقادنا موجودتنا في النفس الامر دا یوش امور موجوده زمون په اعتقاد کې نو دا موجود دی پچا کې په نفس الامر کې موجود دی پچا کې په نفس الامر کې دا اس وهمي خبرې نه دی لکه څنګه عنادیه چې وای او د اعتقاد تابع نه دی لکه څنګه عندیه چې وای اول علم بها متحققنا علمهم په دغه امور موجوده باندې متحقق دی ثابت دی ور باندې داسې نه د لکه لا ادریه چې وایي پوه شوي تاسو په دې باندې نورت په چا باندې راغی په دریوانو فریقو باندې راغی موږ ته استدلال ته لاره هواره شوله والعلم بها متحققنا طالبه تاسو دې ته راشئ غرض د ماتن رحمت الله علیه په دغه عبارت سره وی رد دی په دریم جماعت باندې چې هغه جماعت د لا ادریه و دی دا جماعت هم زمونږ د پاره خنډو په استدلال کې نو دوی څه شی ویلی وی که اشیا ثابت په نفس الامر کې وي او که نه وي خو زمونږ علم ورباندې نشته مونږ شکیان یو څه شی دا علم دا زمونږ ته نه لګي مونږ شکیان یو چې دا شیان دي او که نه دي نو دی راغی رد ورباندې وکوي ویلې چې والعلم بها متحققنا علم په دې باندې څه شی دی متحقق دی خو طالبه د هر فن خپل خپل اصطلاح وي ښه د هر فن څه شی ده د دغې خلکو په اصطلاح کې چې علم استعمال شي نو مراد د دوی د علم نه یقین وي علم په مرتبه د ژوند کې نه وي علم په مرتبه د شک کې نه وي بلکې دوی چې د علم اخلي په مرتبه د یقین کې نو چې علم په مرتبه د یقین کې واخسته نو تعبیر وکا والعلم بها متحقق یعنی زمونږ په دغې شیانو باندې یقین دی زمونږ په دې شیانو باندې څه شی دی تاسو دې شرح ته راشئ ته درته قصه وسوږده کړې تاسې وګورئ والعلم بها ای بالحقائق علم بها په چا باندې په دې حقایقو باندې نو علم کوم علم الا من تصوراتها من او التصديق بها او تصدیق په دغه حقایقو باندې وباحوالها او علم او تصدیق په احوالو د دې باندې باحوالها معنا څه شی دی ای بثبوتها متحققنا دا علم څه شی دی ثابت دی من تصوراتها والتصديق الا بها وباحوالها دا دې چراغ وی چې من تصوراتها والتصديق بها وباحوالها نو غرض د شارح د دغه عبارت نه جواب دی اعتراض دی اعتراض دا دی چې دا بها کې ضمیر حقایق الاشیاء تراجی دی او ضمیر حکم د مرجع اخلي ضمیر حکم د چا اخلي نو دلته دا والعلم مبتدا ده او متحققون خبر دی ضمیر حقایق تراجع دی نو دا مبتدا شو او متحققون خبر شو نو اوس دلته شوبه ده هغه شوبه دا ده چې حقایق جمع د حقیقت ده او اشیاء طالب جمع د چا ده د شی ده او دا د عربیت قانون دی چې جمع مضاف مفیده د چاوي د استغراق وي کله چې د جمع اضافت بیرته جمع ته وشي نو دا مفیده د استغراق وي نو چې مفیده د استغراق شو نو معنا به داسې شي والعلم بها علم په جمیع حقایقو باندې او په هر فرد د افرادو د موجوداتو باندې متحققون څه شی دی طالبه الته حقایق الاشیاء مبتدا نه وه ضمیر چا ته راجع و حقایق ته که نه نو حقایق الاشیاء څه شی و مبتدا و اضافت الته حقایق جمع وه اضافت اشیاء ته شوی او تاسو قانون زده کړی دی چې اضافت د جمع ته دا مفید د استغراق وي کله چې د یوې جمع بلې جمع ته اضافت وشي نو څه پیدا کوي استغراق پیدا کوي نو دا اول علم بها کې ضمیر چا ته راجع دی
خو دې حقایق الاشیاء ته راجع دی نو هلته هم د حقایق الاشیاء نه ټول حقایق مراد و او دلته به هم تعبیر داسې وکړي چې والعلم بها علم بها په دې ټولو حقایقو باندې په هر فرد د افرادو د حقایقو باندې متحققونه څه شی دی طالبه ترجمه داسې صحیح راځي که نه ځکه ضمیر محقق الاشیاء ته راجع کول ته دا معنا مراد وه او دا قانون ځان سره یاد کا یو حقیقت د حقایقو نه بعلم نه دی پاتې بعلم نه دی پاتې په جمیع حقایقو باندې زمونږ علم شته دی نو د عبارت مقصد دا جوړیږي او معترض وی دا خبره دی غلطه ده ولې ځکه بعضې حقایق د قبیلې د مشاهداتو نه دي او بعضې حقایق د قبیلې د مشاهداتو نه دي کم حقایق چې د قبیلې د مشاهداتو نه دي نو په هغې باندې خو زمونږ یقین دی علم مو په معنا د چا واخیسته په هغې خو زمونږ یقین شته دی هلکه زید ته دې وکتلې نو دا یو حقیقت د یقین دی پرې راغی اسمان ته دې وکتلې ځمکې ته دې وکتلې اوبو ته دې وکتلې پکي ته دې وکتلې دا یو حقیقت دی د حقایقو نه علم دې ورباندې راغی یقین دې ورباندې راغی خو ځینې حقایق داسې دي چې هغه مشاهدات نه دي نو په هغې باندې خو لا زمونږ یقین نشته دی که نه یقین مو پرې ولې نشته ځکه مونږ لا لیدلي نه دي یقین مو پرې ځکه نشته چې مونږ لا نو چې لیدلي دي نه دي نو ستا به یقین څنګه ورباندې راشي او سره د دې نه چې ته وایې چې والعلم بها متحققون یقین په دې باندې متحقق او ثابت دی نه یقین په ټولو حقایقو متحقق او ثابت نه دی یقین په هغه حقایقو متحقق او ثابت دی چې کوم حقایق اله څه شی وي مشاهدات او چې کوم مشاهدات نو نو په هغې یقین نشته دی یقین به کله راځي هغه دوران کې چې کله دوی مشاهد وګرځي څه شی وګرځېږي طالبه نو دی راغی جواب وکوي ویلي چې من تصوراتها والتصدیقات بها خلاصه د جواب دا شو چې هلکه استغراق په دوه قسمه دی استغراق دوه قسمه دی یو استغراق نوعی دی او طالب دویم استغراق شخصی دی دلته استغراق نوعی مراد دی نه استغراق شخصی او ستا اعتراض به هغه دوران کې وارد وی چې حقایق الاشیاء کې چې کوم اضافت راغلی او اضافت خو استغراقي دی او د دغه استغراق نه استغراق شخصي مراد وي نو بیا به هر شخص بل مراد او دلته استغراق نوعی دی نو اعتراض دی نه واردېږي خو طالبه دا خبره ځان سره یاده کوي چې دی وی من تصوراتها والتصدیق بها هغه زوړ منشور بس تاسو په ذهن کې پروت چې کم تاسو ته مخکې ما بیان کړی و چې علم دوه قسمه دی تصور او تصدیق هغه ستاسو یاد وي دا تاسو ته په ډېرو ځایونو کې دا بیا را روانه ده دا خبره تاسو ته په کار راځي علم دوه قسمه دی تصوره اله د تصور لاندې بیا ډیر افراد دي تصور د مفرداتو تصور د مرکب ناقص تصور د مرکب تام انشایی شک وهم او خیال دې ته څه شی ویلی کېږي دا اقسام د تصور که نه موږ او تاسې ویلي وه نو داسې تعبیر اوس وکړه یعنی زمونږ علم په حقایقو باندې من حیث التصور المطلق او من حیث التصدیق المطلق شته علم په حقایقو باندې لرو خو څنګه من تصوراتها څه معنی من حیث التصور له تصور لاندې خو ډېر افراد وکنه چې مطلق دی ویل نو ټول ته ور شامل شي او د تصدیق لاندې هم ډېر افراد ولې څلور اقسام د تصدیق مو نه ویلي نو چې کله دی ویلي او بالتصدیق بها نو تصدیق نه هم مراد دلته څه شی دی طالب تصدیق مطلق دی نو تصور خو عبارت د چا نه له حصول صورت شی فی العقل نو موږ د اسمان او د ځمکې او د انسان وغیره تصور کوو څه شی کوو تصور کوو کومه مرتبه کې ځان ته بیا خپل مراتب دي پکې او زمونږ په دې باندې ګوره تصدیق هم شته دویمه نوعه د علم هم زمونږ حاصله ده په حقایقو باندې چې هغه تصدیق بالموجودات دی نو دا تصدیق یو داسې دی ګوره تاسو ته دا الحمدلله کې به درته دا خبر راځي زمونږ په دې موجوداتو تصدیق شته دی وی دا تصدیق داسې یو شی دی دا به یا مفاد د حلیې بسیطي وي او یا به مفاد د حلیې مرکبي وي دا د الحمدلله اصطلاح ده کم تصور چې مفاد د چا د حلیې بسیطي وي د هغې معنا څه شی ده حلیه بسیطه څه معنا ده حلیه بسیطه هغه ده چې محمول پکې یا عدم وي او یا پکې څه شی وي طالب وجود وي لکه الانسان موجودن دغلته چې کوم تصدیق راغلی دی ته مفاد د حلیه بسیطه وایي ځکه محمول پکې وجود دی او یا خلک وایي شریک الباری معدومونه دا طالب څه شی دی تصدیق دی خو دا مفاد د حلیه بسیطه دی ولې ځکه دی کې محمول عدم راغلی دی
معدومون دی ویلې. او کله ناکله داسې وي طالبه که چېرته محمول پکې غیر د وجود او د عدم نه، نو هغې ته مفاد د حلیې مرکبې وایي. تصدیق دی خو مفاد د چا دی؟ د حلیې مرکبې دی. او هغه وروستو راځي وباحوالها، علم زمونږ په احوالو د دغه موجوداتو، او هغه احوال په دغه موجوداتو کې حدوث او امکان دی. خلک وایي السماء ممکنون یا السماء حادثونه، دا مختلف اصطلاحات کاری کنه. نو چې کله السماء ممکنون دی ویلې خو تصدیق خو شته دی، خو دا تصدیق کوم تصدیق دی؟ مفاد د حلیې مرکبې دی. د چا دی طالبه؟ ولې ځکه محمول غیر دی د وجود او د عدم نه. او چې کله دی ویلې چې السماء حادثون یا دی ویلې السماء ممکنون، نو دا تصدیق دی. خو کوم تصدیق دی؟ مفاد د حلیې مرکبې. نو وګوره که چېرته محموله په دې قضیه کې یا وجود یا عدمو، نو دې تصدیق ته تصدیق ویلی کېږي، خو هغه تصدیق چې مفاد د حلیې بسیطې وي. او که چېرته څه شی و طالبه؟ عدم وجود نو او تصدیق و، نو دې تصدیق ته ویلی کېږي مفاد د حلیې مرکبې. پوه شوئ تاسو په دې ځای باندې؟ که پوه نه شوئ نو اوس دې ځای ته راشئ. ښه دلته موږ او تاسې رالګېږو. نو خلاصه ده چې دلته استغراق نه استغراق نوعي مراد دی. نو اثبات د ثاني کو په مصنوعاتو باندې، او دا دلایل ګرځو د چا دپاره؟ د وجود د باري تعالی دپاره. نو داسې وایي چې الصانع موجودون. الصانع دا ولې لأن المصنوعات او وجود د مصنوعاتو چې دی دا دلالت کوي په وجود د صانع باندې. نو نتیجه لاسته دا درغله چې الله تعالی چې دی دا موجود دی. اوس راځي طالبه تاسو وګورئ ورته. دی ویل علم بها ای بالحقائق من تصوراتها والتصدیق بها وباحوالها متحقق. د دې عبارت په مقصد باندې ان شاء الله پوه شئ طالبه. دی وی وقیل المراد العلم بثبوتها، چا ویلي دي چې مراد په علم سره علم دی په چا باندې؟ په ثبوت ته دی باندې. مراد په چا سره؟ مراد په چا سره؟ په علم سره علم دی په چا باندې؟ په ثبوت د دغې اشیاو باندې. للقطع بانه لا علم بجمیع الحقائق. ځکه که ثبوت خبره به وکړو حقایق مه یادوه. والعلم بها علم په ثبوت د حقایقو متحقق دی. یعنې زمونږ دا علم شته دی چې حقایق ثابت دي. دا جواب چا ولې کړی دی؟ هغه اعتراض متوجه و چې ملا صاحب علم خو په ټولو ممکناتو باندې ګران دی، اضافت هلته اضافت استغراقي دی. نو دی راغی وی ویلي چې دلته څه شی دی؟ علم بها حقایق. و علم نه دی مراد، بلکې څه مراد دی؟ علم بثبوت الحقائق مراد دی. علم بثبوت الحقائق خو زمونږ شته. نو دی راغی جواب یې وکړه نه. والجواب ان المراد الجنس. مراد څه شی دی؟ جنس دی. دلته مراد څه شی دی؟ نو چې مراد د جنس کې نه علم زمونږ په جنس حقایقو باندې شته دی. نو بیا اعتراض متوجه شو. استغراق کې تفصیل کومه. استغراق شخصي دی او نوعي دی. دلته مراد زمونږ د استغراق نه استغراق نوعي دی نه شخصي. نو مراد جنس ردا على القائلين چې بانه لا ثبوت لشيء من الحقائق. رد دی په هغې وینا کوونکو باندې چې هغوی وایي نشته دی ثبوت یو شی د حقایقو لره، او نشته دی علم بثبوت حقیقت ولا بعدم ثبوت. هغوی خو دا خبره کوي نه علم په ثبوت شته او نه په چا باندې؟ په عدم ثبوت باندې شته. نو چې مشکل دغه دی، نو په دې اساس باندې موږ راولګېدلو. ویل چې والعلم بها متحققون، ضمیر هلته راجع کوو. اضافت نه مراد اضافت استغراقي نه اخلو بلکې نوعي اخلو. راځي ورپسې خلافا للسوفسطائیة، خلاف ثابت دی چا لره؟ سوفسطائیه او لره. سوفسطائیه تفسیر لاندې خپله را روان دی. خو دې ځای ته اوس تاسو وګورئ. فإن منهم بعض د سوفسطائیون من اغدی ينکر حقائق الاشیاء، چې انکار د حقایقو د اشیاونه کوي. ويزعم انه ګمان کوي دوی دا چې دا حقایق اوهام دي او خیالات باطله دي. اوهام دي او څه شی دي طالبه؟ دا جماعت څوک دی؟ نو دی وی وهم العنادیه. دا جماعت عنادیه او دی. عنادیه ورته ولي وی؟ لعنادهم الحق لاندې ناقد درته وی ځکه دوی د حق نه عناد کوي. ومنهم بعض د دوی نه من هغه دي چې انکار کوي د ثبوت د هغې نه چې دا وی ثابت نه دي. ویزعم ګمان کوي دا چې دا تابع د پاره د اعتقاد دي. حتی ان اعتقد نشیا جوهرا فجوهرونه. وی که موږ یو شي ته عقیده د جوهر ساتو نو هغه به جوهر وي، او که چېرته عقیده ورته د عرض ساتو نو فعرضا، او که عقیده ورته د قدیم ساتو نو فقدیمونه، او که عقیده ورته د حادث ساتو فحادث وهم العندیة. دوی ته څه وایي؟
عندیه ورته وایي او عندیه ورته ولې وایي ځکه دوی منسوب دي عندت ته او عند اعتقاد ته ویلی کېږي. ومنهم بعضې د دوی نه من ینکر العلم بثبوت شی هغه دي چې دوی انکار کوي په ثبوت د یو شي باندې چې یو شی بالکل علم انکار کوي د ثبوت د ینکر العلم انکار کوي د علم نه وایي هلکه مونږ علم نشته دی په ثبوت د یو شي باندې ولا ثبوته ویزعم ګمان کوي چې انه شاک وشاک فی انه شاک وایي هلکه مونږ شکیان یو او په دې کې هم شکیان یو چې مونږ شکیان یو. دا خبره دوی ځکه کوي وایي مونږ شکیان یو نو که بیا ورته وایي چې دا شک یو حقیقت ته حقایقو نه دی که نه دی دا لاندې را روانه ده خبره نو چې شک یو حقیقت د حقایقو نه دی نو په یو حقیقت د حقایقو هم قول وکړه که نه تاسو سره د دې نه چې وایي چې زموږ علم نشته دی په یو حقیقت د حقایقو باندې نو بیرته رالګېږي د هغې جواب کوي په دې شک کې هم شکیان یو نو هغه هم یو حقیقت د حقایقو نه په هغې کې هم شکیان یو همداسې پسې ځه نو ویزعم دوی ګمان کوي چې انه شاکن فی انه شاکن وهلم جره همداسې پسې ځه وهم لا ادریه د جماعت ته څه ویلی کېږي لا ادریه ویلی کېږي لا ادریه ورته ولې مونږ شکیان یاستو نو خلافا للسفسطائیة نو دی بیا رالګېږي ولنا تحقیقا و الزاما د دوی په خلاف دوه دلیله پیش کوي چې یو ته دلیل تحقیقي وایي او دویم ته څه ویلی کېږي دلیل